بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. سورة الماعون مكية وهي 7 آيات. سورة الماعون مکی سورت تے ہجرت نمک کے مکہ مکرمہ کے نازل شوے دے او پدے کے او آیاتون دی. دے سورت کے دا کافرانو او دا منافقانو بعض قبیحہ او بد افعال ذکر کیگی او پا اغی باندے دا جہنم وعید ذکر شوی دے. نو دغه کارونا چې د منافقانو دی یا د کافرانو دی نو پکار دی چې مؤمن دی دغه نزان اوساتی. که دغه کارونه د یو مؤمن نه ښکاره شو او دا مؤمن تکذیب نه کوي د قیامت ورځې ته دروغجن نه وي داخل نی ځکه چې دغه افعالو نه مخکې دا خبره ذکر شو چې دا بنده د روز جزا نه منکر دی یکذب بالدین د قیامت د ورځې نه منکر دی نو کافر دی. نو پکې اشاره ده چې دا کارونه که د یو مؤمن نه وبشي خو د مؤمن د شان سره مناسب نه ده دا کارونه د مؤمن نه کوي دا کارونه کافران کوي. دا غلط خراب کارونه چې کم دی کې ذکر کیږي نو دا د مؤمن کار نه دی دا د کافر دی. هغه کم کارونه دي چې د منافقانو دي د کافرانو دي هغه دا چې د یتیم سره بد سلوک کوي. منافقان کافران یتیم سره بد سلوک کوي. مسکین ته او محتاج ته څه ورکوي نه پخپله او نه بل له ترغیب ورکوي. د یتیم د مسکین او د فقیر په حال باندې رحم کول دا د هر مذهب او ملت تعلیم کې شامل ده. هر مذهب او ملت والوی په یتیم او په محتاج رحم وکړه. دا داسې ښکلي اخلاق دي د یتیم خیال ساتل د محتاج خیال ساتل داسې ښکلي اخلاق دي چې په دې باندې عقلمند خلک ټول متفق دي. نو کم کس چې د دې ابتدایي اخلاقونه خالی دی نه یتیم ته خپله ورکوي محتاج ته خپله ورکوي او نه بل ته ترغیب ورکوي چې د یتیم او د محتاج خیال وساته نو داسې بنده انسان نه دی بلکې دا یو زناور دی بلکې زناور نه بدتر د د دین سره څه تعلق دی. نو یو حال قبیح حال دا دی چې دی یتیم ته ښه سلوک نه ورکوي د هغه سپکاوی کوي او دویم دا چې محتاج او مسکین ته سره د طاقت سره د قوت او د قدرت د خوراک شی قدرې نه ورکوي بل له به څه ترغیب ورکوي. او دریم قبیحه عادت او عمل داری چې دا بنده منځ د ریاکارۍ کوي زکات نه ورکوي نو دا کارونه قابل مذمت دي. او په حالت د کفر کې چې دا کارونه کوي نو همیشه لپاره جهنمی دی. فویل للمصلین
ارأيت الذي يكذب بالدین، آیا تا کتلی ندی؟ کتلی دی الذي اغکذ یکذب بالدین چی اغا نسبت دا دروغو کئی و بیوم الدین، بالدین بیوم الدین دا قیامت دروازه تا نسبت دا دروغو کئی وی قیامت نشتا. ارأیت الذی یکذب بالدین، آیا تا کتلی دی اغا کست چی نسبت دا دروغو کئی روز جزاتا، فذالک الذی پس دا اغا کست دی یدعو الیتیم چی یتیم لدکے ورکی، ولا يحض على طعام المسكين او ترغیب نورکی فورکولو دا طعام مسکین تا، نقبل ورکی طعام مسکین تا او نبل توی چی ورکا. نو دا نور صفتونه ذکر کړل چې همدردی او غمخواری د چا سره بالکل نه کوي، زړه د کاڼي نه سخت دی، یتیم لدیکې ورکوي. ولا يحض على طعام المسكين او مسکین او محتاج تا خپلم سنور کئی خو بلم ترغیب نور کئی چه تو سر سے امدادو کا. فویل للمصلین الذین، پس حلاکت و تباہی بربادی دا للمصلین الذین دا اغی منزگزارو دا پارا الذین هم عن صلاتهم ساہون چاگوی دا خپلو منزلو نا بے خبروی پدے پوئیگی نا چی دا من سر پارا کیگی، پدے که دا دراز و دنیاز خبر چا سر کئی، اللہ سر کئی کبل چا سر کزڑے او غسل منزو کی کوئے نغسل کئی، کل کئی کل نکئی، کل پا وقت کل بے وقتا، بلکہ دا دنیا پا کشالو کے نخطی وی مقاملو نشو منز پاتی شو دیر ضروری کارو، دا مانزن ضروری کار بل نیش داری وی ضروری کار میں پا غیران منز پاتی شو. او بیا چه کل منز کئی یو سو ٹنگے ہوئی، یو سلور ٹنگے ہوئی منز میں ہوکا، سلور رکاتا منز کئی نو سلور ٹنگے ہوئی لکر چرگانو. پا دے کوئی گی نچه زده احکم الحاکمین پا دربار کے ولاره ما، آخر کم دربار کے حاضری کو ما. نو اللہ یواز استالے کے ناستو پاسے دو ادریدو تا نگوری، بلکہ ستا پا دے ضربانی نظر کی چه دا دو توجه دے چاہتا دا اخلاص در کشتو کنیشتری. عن صلاتهم ساہون دے دا خپل منزنا نا خبر دی، نو صرف دکلاوی دا پارا منز کئی، صرف دا دعوی اسلام ثابت اول دا پارا منز کئی، بلکہ تی دا منزه دا فرضیت عقیده نلری، دا منزه دا فرضیت عقیده نلری. نو دا منزه دا وقتنو پابندی نکی، دا اصل منزه پابندی نکی. کم زکی چه دا دکلاوی مقدا خلقو تا دزان خولو مقدر نمونز اکی، کم زکی چه دزان خولو مقنینو التمونز نکی منز پری خولو. نو عن صلاتهم که دا عن دین معلومی گی چه دی دا اصل منزن بے پروائی اختیاری، او دا عادت منافقانو دی ریاکاری دا پارا منز کئی چه خلق ورطا گوری نو دیر کلی منز کئی اگدا اگدا رکاتونا، او چه سوکنی نو یہ نکی او ککی نو بس مشین وطو نگی مشینی منز دی زر در تزان خلاص کی. یو بوگس پیر صاحبو داغا عقیدتمن پیدا شیو، بادشاہ تین صفتون شروع کرل یہ پیر صاحب دیر رسیدل سڑے دی. نیوزل بادشاہ دعوت ورکو دی پیر صاحب لا، نو چی دی لارا غزیتا نو پا یو ماشوم بچی ازان سر بوتلو دی پیر صاحبو، نو پا منزونی شروع کرل دا سی اگده رکاتونی کول او طعام تیار دی. بادشاہ وی چی صاحب بکل اوجگار شی دا مانزنه چی طعام تکینی طول خلق پا انتظار دی.
اوس ډېر اوږده اوږده رکعتونه چې وشو نو اخر کې بیا پیر صاحب طعام ته راغی او کېناستو او خلک هم کېناستل نو یو نوړی دوه نوړی اغشتې یا نه او بس لاس یې اوچت کوي نوره نه خورم بادشاه ورته تا لپاره خو دا دومره انتظام ما کړی نو یو نوړی یا دوه نوړی دې واغشته نور نه وی موږ د الله په ذکر باندې پایو موږ الله والا خلک یو موږ د الله په ذکر پایو او طعامونه دا د دنیا د خلکو کار دی دوی به خوري موږ نه خورو موږ دقه شواروز کې نوړی دوه نوړی خورو بادشاه نورم عقیدتمند شو چې سړی خو په 24 غنټې کې نوړی دوه نوړی خوري بیا مجلس برخاست شو دی کور ته راغی ماشوم بچې م ورسره د وړو مور ته شور زوږی شروع کړ چې شابه ډوډۍ راوړه زه لوږې مرمه ډوډۍ راوړه هله شابه ډوډۍ راوړه لوږې خراب کړی و هغه ماشوم بچې ورته وي چې بابا بادشاه خو تاله ډېر ښکلې ښکلې طعامونه تیار کړي نو هغې ستا مخې ته وکړو تا وي چې موږ نه خورو زموږ نه ته نه کېږي هلته یې نوړی دوه وخوړل اوس مې مور ته چې شور زوږ دې جوړ کړي شابه ډوډۍ راوړه وی هلته خو دا طعام چې ما خوړه نو دا مې بادشاه ته خوړل د هغه د ښودنې دپاره مې نوړی دوه خوړلې دي نو هغه ډوډۍ منظور نه ده اوس ځکه د مور نه دې ډوډۍ غواړم هغه ډوډۍ خو ما صرف په هغې ځان خو نه د هغه ډوډۍ منظور نه ده ځکه زه غواړم نو هغه بچې ورته بابا وایي چې هغه ډوډۍ منظور نه ده نو هغه اوږده اوږده رکعتونه چې د خلکو مخکې دې کول نه هغه هم منظور نه دي هغه هم بیا وکړه څنګه چې ډوډۍ دوباره کوې نو داسې دا مونځ دې هم دوباره کړه تا خو د خلکو مخکې اوږده اوږده رکعتونه کول نو دا اوږده رکعتونه چې د خلکو په نظر کې د ځان ښه کولو دپاره کې نو په دې رکعتونو به دوزخ ته ځي کلیدی دری دوزخستان نماز که در چشم مردم گذاری دراز د دوزخ چابي هغه مونځ دی چې د خلکو په مخ کې اوږده اوږده رکعتونه کوي دغه مونځ د نجات ذریعه نه ده نو دې کې فرمایي فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون پس هلاکت د هغې مونځګزارو دپاره هم عن صلاتهم ساهون چې هغوی د خپلو مونځونو نه ناخبره دي الذین هم یراؤون هغه مونځګزار چې هغوی ریاکاري کوي عن صلاتهم د اصل مانځه نه بې پروا او بې خبره دي اصل مانځه نه بے پروا دي او دا عادت د چا دا د منافق په مانځه کې دننه که څه سهوه کېږي نو د دې نه خو څوک هم خالي نه دي په مانځه کې دننه د سهوې نه څوک هم نه بچ کېږي پیغمبر علیه السلام 4 رکعتیز مونځ کو نو چې 2 رکعت یې وکړو نو سلام یې وګرځاو 2 رکعته باندې سلام وګرځو نو سهو راغله د پیغمبر علیه السلام نه چې سلام وګرځید نو یو صحابي پیغمبر علیه السلام ته وایي اقصرت الصلاة ام نسیتا مونځ کې قصر راغلی 4 په ځای 2 شو ام نسیتا که تا نه ایر شو پیغمبر علیه السلام ورته کل ذلک لم یکن نه مانځه کې قصر راغلی چې 4 نه 2 جوړ شوي دي او نه ما نیر شي پوره مونځ مې وکوې نه یو شی خو شوي یا تا نه ایر شو او یا خدای حکم کړی چې 2 وکړه پیغمبر علیه السلام مانځه کې سهوه شوي نو بیا د نورو صحابه کرامو نه تپوس وکړه دې صحابي ته ذوالیدین وایي ذوالیدین څه وایي رښتیا وایي او رښتیا وایي 2 رکعته یې وکړل نو ګوره په مانځه کې سهوه کېدل پیغمبر علیه السلام نه شوي نو په دې دا وعید او عذاب نه دی بیان شوی دا چې اصل مانځه نه غفلت کوي نو په هغې باندې دا عذاب دی چې دله هلاکت دی ځکه دی د اصل مانځه نه غافل دی په مانځه کې توجه بدلېدل کېږي خیال بدلېدل کېدی شي امام غزالی رحمت الله علیه ډېر لوی بزرګ او عالم دی دا 2 ورونه دي محمد غزالی او احمد غزالی او د دوی مور هم بزرګه ده امام محمد غزالی یو ډېر لوی عالم دی مخکې به امامت هم کوله خو دا خپل ورور احمد غزالی دی به ورپسې نه ودرېده مونځ یې ورپسې نه کو
یو ځل راغی محمد غزالی مور له راغی مورې دا رور مې ما پسې مونځ نه کوي خلک خبرې کوي ده ته وایي چې جومات ته راځه او ما پسې مونځ کوه نو مور ورته یې زویه لاړ شه ورور پسې مونځ وکړه وایي ښه جومات ته راغی محمد غزالی مخکې دی احمد غزالی ورپسې دی چې یو رکات یې وکړ نو احمد غزالی سلام وګرځاو راورسست شو په یو رکات د امام نه جدا شو محمد غزالی کور ته راغی وایي مورې نن خو عجیبه کاره شو د ده د دې راتلو نه خو هغه نه راتلل خو نور کله یې راپسې مونځ نه کوو نن یې راپسې یو رکات مونځ وکړو سلام یې وګرځاو ووته د جمع نه لاړه دا خلک به څه وایي چې دا دې څه چل کړي ولې نه کوي ورپسې نو مور ورته چې بچې ته نن ولې داسې د پسې مونځ ونه کړ مورې ما چې د پسې نیت وتړه نو لومبني رکات کې د ده د زړه توجه برابر وه ښه په توجه په مانځه ولاړو ما ورپسې رکات وکړ خو دویم رکات کې د ده توجه د مانځه نه بله اړخ ته واوړېدله وی څه وی ده نه تپوس وکړه که نه د ورور نه مې تپوس وکړه چې د په دویم رکات کې کومه مسله کې باز شروع کړی و محمد غزالی ته مور وی څنګه چل دی وایه وی لومبني رکات کې خو مې رښتیا توجه برابر وه خو په دویم رکات کې د دې مانځه نه مخکې ما کتاب کته نو د حیض او د نفاس مسلې مې په کتاب کې کتې نو چې دویم رکات کې ودرېدم نو توجه مې هغه کتاب ته لاړله د حیض او د نفاس مسلو ته توجه هغه اړخ ته لاړله نو احمد غزالی مور ته وایي چې په جامع د وینې داغ یې لمونځ پسې کېږي وی نه وی چې په زړې د وینو داغو د حیض او د نفاس د وینو بیان و نو په هغې کې زما ورپسې توجه کم ځای برابر شي زه چې دې خوا شم ما پوره په توجه مونځان له وکړه مور ته های یو زوی مې په کار رانغی یو هم د کار نه یې دواړه بېکاره یې احمد غزالی ورته وایي او محمد غزالی وی مور زما مونځ خو توجه خطا شوله نه زه د کار نیم نو دا رور مې ولې بېکاره شو او ورته یې مورې څه ولې بېکاره شو ما ته خو کشف وشو په کشف کې د رور زړه مې ولید چې د حیض او د نفاس مسایل جیړي نو زه ستا په کار رانلم ولې بېکاره شم وی ستا کار سوچه د ده زړه ته توجه کوې الله ته به دې توجه کړه علي به زما په کار راشي چې پوره توجه دې الله ته کړه ستا د امام د زړه سره څه کار و چې د امام زړه ته یې توجه کوله مور یې د دواړو نه بزرګه وه داسې د ښو خلکو نه توجه بدله شي خو دغه وعید په دې باندې نه دی چې فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون چې د اصل مانځه نه دی توجه اوړېدل د مونځ د فرضیت قایل نه د دې د ثواب قایل نه نو بیا جهنم دی او که چېرې دغه مراد نو بیا د عن صلاتهم په ځای باندې فی صلاتهم به ویلو فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون پس ہلاکت دے تباہی و بربادی للمصلین منزگزارو دا پارا الذین اغا منزگزار هم عن صلاتهم ساهون چاوی دخپل مانزنا اصل مانزنا بے خبر دی الذین هم یراؤون اغا منزگزار چاوی ریاکاری کئی یراؤون خلق تا خودنی دا پارا منز کئی دا غوی مقصد دا خالق نا کش دے مخلوق خوشحالو لدا پارا منز کئی ویمنعون الماعون او دوی من کئی یمنعون من کئی الماعون معمولی غندن لکشے هم دا معون خپل لفظی معنی شیء قلیل لگ غند شیء شیء حقیر سپک غند شیء دا سے لگ غند شیء سپک غند شیء ام کتے سوک اغواری وی نشتا معون اغا استعمال والا سیزونا چی عادتن سوک دا یو بل نمنے کئی فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون حلاکت اغی منزگزار دا پارا هم عن صلاتهم ساهون چاگوی دا خپل منزننا بے خبر دی الذين هم يراءون دا اغا خلق دی هم یراؤون چاوی ریاکاری کئی
خلقو ته د ښودنې دپاره منځونه کوي. ویمنعون الماعون او دوی منې کوي عام د استعمال شي یا لږ غوندې شی هم منې کوي. ماعون د دې ماعون نه مراد زکات دی، ځکه چې دا زکات ډېر لږ شی دی. یمنعون الماعون، د ماعون اصل معنا شیء قلیل، لږ غوندې شی یا شیء حقیر، سپک غوندې شی. نو لږ غوندې شی یا سپک غوندې شی یا ډېر کم قیمته شی هم دا بخیلان چاله نه ورکوي. هغه څیزونه چې عام طور باندې خلک یې یو بل له ورکوي. د عام انسانیت تقاضا دا ده چې یو بل نه منې کوي. لکه دې کورونو کې بعضې بندیان وایي د فلاني کور نه ورشه لږ خلبیل راوړه، نو چې ورشي نو خلک یې ورکوي. خو دا بدبخته خلک څنګه دي چې ورته یې خلبیل را وایي نشته، وایي جامې وینځو لږ ټیم راکړه چې اوبه پکې ګرمې کړو، وایي نشته. لږ رمبې راکړه، نشته. سسکوره چاري لږه را، وایي نشته. نو دا څیزونه خو په ګاونډ کې خلک یو بل له ورکوي. لږه مالګه راکړې، نشته. یو تیلې راکړې، نشته. داسې معمولي څیزونه هم چې ترې نه غواړې، نو دا شومان بخیلان دغه شی هم نه ورکوي. یمنعون الماعون، عام د استعمال لږ لږ څیزونه یا کم قیمته څیزونه هغه هم نه ورکوي. نو دا د دوی د بخیلۍ او د کنجوسۍ انتها ده. او بعضې فرمایي چې دې کې د ماعون نه مراد زکات دی. زکات ته ماعون ځکه وایي چې په مقدار کې دا ډېر کم دی، په 40 روپو کې 1 روپۍ دا الله په نوم باندې دوی نه ورکوي. نو په دې آیات کې د ماعون تفسیر په زکات سره شوی دی. نو د دې په نه ورکولو باندې د جهنم عذاب الله پاک ذکر کړی دی. او دا علی کېږي چې زکات د فرضیت نه انکار کوي او عام د استعمال چیزونه یو بل ته ورکول په دې کې ثواب دی. او دا د انسانیت او د سړیتوب نه خلاف ده چې خلک یو بل نه دا معمولي چیزونه هم نه ورکوي. نو دغه ورکړه فرض او واجب خو نه دی، خو د بېایمانۍ په وجه باندې په دې باندې هم عذاب د جهنم ذکر کېږي. نو دا معمولي څیزونه منې کول دا ډېر سپکاوی دی، په دې بنده سپک ښکاري. او نو دې کې د زکات د منع په یو انداز باندې چې څوک زکات نه ورکوي دا هغه زیات مذمت دی چې د عام د استعمال شي چاله نه ورکوي، زکات پسې ورکوي، ډېر زیات بخیل دی. نو د فرض زکات نه انکار کول، په هغې کې اقوا دېخوا کول، دا د ده په ډېر بخل باندې دلالت کوي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.